علیکم ملګرو. نن خبره کوو د بلډ پریشر په باره کې. د بلڈ پریشر چیک کولو د ټولو نه آسان طریقہ بلڈ پریشر چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ. په بلڈ پریشر کې عموما د دوه سیزونو استعمال کیږي چې یو ته وایي سپیګنومانومیټر، دا بی پی سیټ چې په ساده الفاظو کې موږ وایو چې یاره بی پی سیټ یو دا دی، د دې استعمال کیږي، او بل سټیتوسکوپ دی. نو زه تاسو ته اوس دا ښیمه د هر یو څیز بېله بېله نامه او کار یې. دا به تاسو پېژنئ چې په پښتو کې دې ته مونږه پټه وایو. پټه دا پټه ده، دې ته بی پي کپ وایي. کپ صحیح شو. په دویم نمبر کې چې دی دا بپر دی. بپر پمپینګ کوي، هوا ورکوي دې پټې ته. او دای سکرو دی. سکرو که دا سکرو تا ټیټ کړی نه که نه داسې دا دې ټیټ کړی، نو دا چې ته ایر ورکې هلته کې ځي جمع کېږي. خو که دا تا ډیله که داسې نو بیا پیدا نه کوي، بس بیا به دا ایر به واپس وځي. دا به چې کله بلډ پریشر چیک کې دا به ټیټ کې داسې. او دریم نمبر کې دا واچ دی، ګړی ورته وایي. ګړی د دې په ذریعه موږ بي پي کاونټ کوو، د بي پي پیمایش کوو د بلډ پریشر. بله دا سټیتوسکوپ چې کوم دی که نه، نو د دې سټیتوسکوپ دا بپر دی. بپر د دې په ذریعه ته د خپل آرټري اواز د دې ایرپیس په ذریعه باندې اورېدی شي. دا ایرپیس چې ته غوږونو کې کېږدې که نه، نو دا ډایفرام چې کوم دی ستا د آرټري اواز ته غوږونو ته رارسوي. صحیح شوله؟ دې ځای پورې پوه شوې؟ دا خو بي پي اپریټس و، په دې باندې مې پوهه کړی. اوس تاسو ته به دا پته وي یا به نه وي چې نارمل بلډ پریشر څومره دی او های بلډ پریشر څومره دی. نو نارمل بلډ پریشر چې کوم دی دا د 120/80، لکه پښتو کې به ته زه دا ووایم چې پاسنی بلډ پریشر او لاندینی سیسټالیک بلډ پریشر او ډیسټالیک بلډ پریشر. نو نارمل بلډ پریشر چې کوم دی دا 120/80 دی، یعنی بره چې کوم دی 120 دی، لاندینی چې کوم دی دا 80 دی. بیا د عمر په لحاظ سره چې کوم دی زیات چې کوم نه، لکه 120/80 نه واخله د 140/90، لکه مثال 140 برنی او لاندینی چې کوم دی دا 90، دا نارمل دی. لکه دغسې رینجه پورې دا تللی شي، دا خیر داسې مسله ده. خو که کله د 140 نه برنی بلډ پریشر په باره کېږي نو بیا مسله شته، بیا مریض هایپرټنشن دی، څه ته چې بلډ پریشر مریض وایي. نو د 140/90 لاندینی بلډ پریشر 90 او پاسنی بلډ پریشر چې کوم دی دا 140. کله د دې نه چې په بره شو، لکه مثال 150 100 شو، 160 110 شو، نو دا چې کوم دی دا د بلډ پریشر مریض دی، یا اچانک صدمه ته رسېدلې ده او د بلډ پریشر سیوا شوی دی. دغه ټایم کې د بلډ پریشر مریض ویل کېږي. 90 نه چې کله بلډ پریشر سیوا شي 150 160 او لاندې چې کوم دی دا 100 شي، لکه د برنی بلډ پریشر دا 160 170 ته ورسي او لاندینی 110 ته ورسي، دغه ټایم کې دلته هایپرټنشن ویلی شي چې یاره بس بلډ پریشر سیوا دی په ساده الفاظو کې. او چې کله کم شي بلډ پریشر، لکه مثال دا 120 چې کومه هندسه ده، برنی بلډ پریشر دا راکوشي 90 ته، او لاندینی چې کومه هندسه ده دا 90 والا دا راشي 50 ته یا 60 ته راشي، دغه ټایم کې دلته هایپوټنشن وایي. نو په دې ټایم کې چې کوم دی بیا مریض چې کوم دی رسوي ډاکټر الله چې دی علاج کوي. دا 6 انجکشن سیوا دپاره ورکوي، ټیبلټ کیپوټین ورکوي د سیوا دپاره، او د کمو دپاره خو بیا انجکشن او سلاین دی. صحیح شوله؟ بس دغه ټریټمنټ دی دا. نو اوس راځو دې ملګري ته موږ د بلډ پریشر چیک کوو او تاسو ته طریقه مو ورسره ښیو. موږ اوس دې ملګري ته بلډ پریشر چیک کوو. په بلډ پریشر چیک کولو کې عموما د دوه خبرو خیال ساتئ. یو خو په رایټ هینډ باندې کپ چې کوم دی دا مه تړئ، په ښي لاس باندې مه چیک کوئ. عموما په ګس لاس چې کوم لیفټ هینډ دی په هغې باندې کپ تړئ. د هغې وجه څه ده چې دا د زړه سره ډایرکټلي کنیکټ دی. کنیکټ خو ورسره ټول اندام دی د وجود د زړه سره. خو که تاسو خیال کړي کله چې د سړي ته د زړه مسله وي که نه، نو ډاکټر یې تپوس کوي چې یاره په کوم ځای درد دی، مریض ورته وایي چې یاره په دې ګس سیټ ته په سینه کې ګس سیټ ته درد دی او دا لاس مې ورسره خوږېږي. نو ډاکټر صاحب ته چې پته ولګي چې لاس یې ورسره خوږېږي، نو یاره وایي دا سړی رسوی هسپتال ته. نو د دې دغه مقصد دی چې د دې ګس لاس ریزلټ چې کوم دی دا ایکوریټ وي. صحیح شوه؟ او بله دا خبره چې دا نستوڼی چې کوم دی دا مه بره کوئ. ما د دې د پاسه ځکه تړلی دی که نه چې دا کله تاسو بره کې دې ته راورسوئ، دا ستاسو نه آرټري سټاپ کړي. چې آرټري سټاپ کړي نو تا کپ تړلی په زول دې تړلی دی.
دا تاسو ریزلټ صحیح نه درکوي نو دا نسونه به داسې ښکته کړي دا په سرت دی باندې نه او دا ډایفرام چې کوم دی د دې سټیتوسکوپ دا به راواخلي دلته کې بریکل آرټري ده دې د پاسه به یې کېږدي داسې چې دا داسې کېښودو دلته کې به ستا دا سټیپ چې کوم دی دا خپل غوږونو کې کېږدي داسې او دا به دلته کې کېږدي تا ته به اواز محسوس شي اوس دا سکرو چې کوم دی دا سکرو دا به ټیټ ساتي که دا تاسو دا ډیله پرېښودو نو دا به داسې ایر تاسو ورکوئ دی نه به داسې وځي ایر پیدا نه کړي که نه نو دا به داسې ټیټ کړي چې ټیټ کړي هلته به بیا ستن ته ګورئ چې ستن 200 ته ورسوئ 200 ته بیا به دا سکرو آرام سره په مزه مزه بلکل هلکه به یې ډیله کړئ نو تاسو به پوه شوئ ملګرو ها اوس ورته تاسو ګورئ چې دا د لوپ ډوبول د کوم ځای نه را شروع کوي ها ما خو نوټ کو اوس تاسو هم ماته ووایئ دې چې کوم دی دا لوپ ډوبواز د 110 نه را شروع کو او په 70 باندې ختم شو نو چې کوم نو د دې دا لوپ ډوبواز چې کوم دی د دې 110 نه را شروع شو په 70 باندې ختم شو نو د دې ملګري چې کوم دی سیسټالیک بلډ پریشر چې کوم برنی بلډ پریشر دی هغه 110 شو او لاندینی چې کوم ډایسټالیک بلډ پریشر دی هغه 70 شو نو اوس وایي چې یاره تا خو ویل چې نارمل بلډ پریشر چې کوم دی هغه 120 80 دی نو دا چې کوم برنی بلډ پریشر دی د هغې نارمل ریټ چې کوم دی د 100 نه واخلې 140 پورې دی چې کوم برنی بلډ پریشر دی او چې کوم لاندینی بلډ پریشر دی ملګرو نو هغه د 60 نه واخلې د 90 پورې دا نارمل دی نو پوه شوې په دې باندې نو امید لرم چې دې ځای پورې به پوه شوې او څه زده کړې او میلاویږو په بل لیکچر کې صدق الله العظیم